السلام علیکم. د سیاسي رهنماګانو د سیاسي سفر باندې درېمه ویډیو زه کومه. ډیر زیات ډیماند د عمران خان راغلی دی. د عمران خان داسې شخصیت دی چې هغه هم په یو دوو دریو ویډیو کې نه کیږي، ځکه چې داغه د کرکټ سفر بیل دی، داغه د خدمت سفر بیل دی، داغه د ایجوکیشن د لپاره خدمت بیل دی، او سیاست یو بیل پهلو دی چې په کم باندې ډېر اعتراضات هم دي. نن به د هغې اعتراضاتو جایزه لو او د هغې جوابونه به هم ګوري چې آیا په ده باندې دا الزامات صحیح دي او که نه دي. کرکټ تاسو ټول هلکان یې د کرکټ نه خبر یې. کرکټ هغه کوو، خلکو وی چې دی فاست بالر نشي جوړېدی، جوړ شو. بیا خلکو وی دی کیپټن نشي جوړېدی، کیپټن شو. د خپل دور کامیاب ترین کیپټن و چې انډیا له په انډیا کې شکست ورکړی، او دا یو داسې کارنامه وه چې د هغې نه مخکې هېچا نه و کړی. بیا د هغه کیریر کې هغه ریټایرمنټ واغستو. د ضیاءالحق صاحب دور و، ضیاءالحق ورته وی چې نه ته واپس راشه، او ورلډ کپ دی، ورلډ کپ له واپس راغی او وی ګټو. د دې نه باوجود چې ډېر مایوس کن کارکردګي وه په شروع کې. ما ته یاد شي مونږ هلکانو د کالج د ورځو، او مونږ به هر یو میچ ډېر په شوق کتو. ډېر په دیکو سیمی فاینل ته ورسېده، او بیا میچونه داسې شاندار فتح وکړه چې دنیا ورته حیرانه شوه. نو هر کار اول په هغه باندې تنقید کوي، خو د هغه کې یو شی دی، هغه هار نه مني. د هغه غټ مخالفین هم دا وایي چې شکست نه مني، پریوزی با بیا به راپاسي، پریوزی با بیا به راپاسي، خو پریدي خپل نه مقصد. ورلډ کپ یو ګټو، دا د دنیا د ټول نه غټ اعزازي هغه ورسره دی. بیا د ورلډ کپ نه پس هغه یو اراده وکړه، چونکې خپلې مور شوکت خانم خدای دې هغې له جنتونه نصیب کړي چې داسې نر زوی پیدا کړی دی. هغه ته کینسر شو، او په ډېر تکلیف دی صورتحال کې مړه شوه. په دنیا کې دوه علاجونه د ټول نه ګران دي، یو د ایډز او یو د کینسر. د بیا اراده وکړه چې زما مور مړه شوه، نو دغسې خو په لکونو میندې دي، او چې خلکو سره د کینسر سوري د ګران علاج پیسې نه وي، زه به داسې هسپتال جوړوم چې هغې کې د کینسر مفت علاج وي. د کینسر هسپتال یې شروع کړو، د دنیا نه ماهرین یې راوسته. ماهرینو ټولو ورته وویل چې دا ناکامه منصوبه ده، مفت د کینسر علاج نه کیږي. خو چونکې عمران خان خو یو لیونی انسان دی، او دغسې غټې کامیابیانې هغه لیونی حاصلوي چا چې د خپل مقصد سره یو جوش او جنون وي. هغه ټول ماهرین غلط ثابت کړه. کینسر هسپتال جوړ شو، د لکونو خلکو پکې په اربونو روپو مفت علاج کیږي، او د پېښور او لاهور نه علاوه اوس د کراچۍ افتتاح هم کیږي، او لکونو خلکو ته وفیدی. د عمران خان دا یو کارنامه د دپاره د جنت لارې به کولاوي، ځکه چې جنت د الله د مخلوق په خدمت باندې دی. چې ته د هغوی رړو ګټې، نو دا د جنت دپاره ډېر اسانه طریقه ده. دویمه خبره ورته وکړم چې بیا خلکو وی چې یاره د نمل کالج دپاره د شروع کړه. میاوالی یو ډېر پسمانده علاقه ده، او د هغې نه بیا لرې په غر په لمن کې نمل کالج جوړول او بیا کامیابول. بیا ورته خلکو ووي چې دا منصوبه نه کامیابیږي. طالبه د لاهور، د انګلند او د جرمني او د امریکې نه پروفیسران دې غرونو کې سبق له نه راځي، دوی بیا به کوي. خو د دې په شا باندې یو پس منظر دی. په نمل کالج کې د بریډفورډ یونیورسټۍ ډیګري ملاویږي. تاسو ته پته شته ولې ملاویږي؟ د دې واقعه دا ده چې د بریډفورډ یونیورسټۍ دپاره د چانسلر ضرورت و. هغوی د مختلف خلکو ته آفر وکړو. د دنیا نه ډېر غټ خلک راله چې په تعلیم پوره پی ایچ ډي سکالرانو، پای کې عمران خان هم و. د ډیرو انټرویوګانې چې وشوې، اخره کې دوه کسان مقابله کې پاتې شو، یو د جرمني یو ماهر تعلیمو او یو عمران خانو. چې کله بورډ آف گورنر ته هغه ورپېښ شو، جرمني والا سړي، نو هغه نه یې تپوس وکړو چې ته به څه تنخوا لې، پیکیج به دې سي. هغه ورته خپل ډیمانډ کېښودی چې دومره لکه پاونډ به راله تنخوا راکوې، دا مسلې ورته ټولې خپلې وي. چې د عمران خان نمبر راغی، ده ته یې وی چې ته بس دومره تنخوا لې. ده ورته ډېر یو ناشنا خبر وکړه چې ټول بورډ آف گورنر حیران شو. ده ورته وی چې زه تنخوا نه لم، ما له تاسو د بریډفورډ یونیورسټۍ زما د پاکستان ځوانانو له ډیګري پکار ده.
هغوی وایي چې دا کم لیونی راغی خلک تنخواګانو ډیمانډ کوي دی وایي چې ماله ډیګري را هغوی ونه منله اول انکار یې وکړو خو بیا چې بورډ آف ګورنر کېناستو نو هغوی دا سوچ وکړو چې یار یو سړی د خپل ذات سوچ نه کوي د خپل قوم د ماشومانو سوچ کوي نو دی چې د خپل قوم د ماشومانو سوچ کوي دی به زموږ د ماشومانو ډېر ښه تربیت وکړي تاسو یقین وکړئ چې 8 کاله متواتر د 2005 نه د 2014 پورې د بریډفورډ یونیورسيټي چانسلر او هغوی ته بیا په دې انکار وکړو چې د سیاست کې ډېر اکټیو شو نو د ورته وی چې د سیاسي مصروفیات په وجه باندې زه استاد سره جاری نشم ساتلی په بریډفورډ یونیورسيټي ته چې ماشوم انګلند ته ځي نو 1.5 کروڑ روپۍ خرچه پې راځي هغه ډیګري د میاواله په غرونو کې په نمل یونیورسيټي کې ستا پاکستانی بچی ته چې څوک افورډ کولی شي په 40 لک روپۍ ملاویږي او 70% ماشومان چې ټیلنټډ دي د غریبو کورنو دي د قبایلو دي د مور پلارې د کور چت نه وي هغه ته مفت ملاویږي دا یو بل کارنامه بیا خلکو هغه باندې د ډېر غټ عاشق رسول دی نو په دې خپل دور کې القادر یونیورسيټي شروع کړه قادر یونیورسيټي کې صرف تصوف او د رسول د خدای تعلیمات او په هغې باندې پی ایچ ډي کولو چې د نوې خلکو ته معلومه شي چې خلک سټیو جان سټډي کوي بیل ګیټس سټډي کوي او زموږ رسول د خدای چې د دنیا یو رول ماډل دی هغه ولې نه سټډي کوي نو القادر یونیورسيټي جوړه کړه بیا راځو سیاست ته سیاست کې چې یو سړی را انشي نو سیاست زمونږ ډیر زیات د الزاماتو او د ګند نه ډک دی په ده باندې دی چې کله ورلډ کپ یې وګټو او راتلو نو نواز شریف وزیر اعلی دی ورله استقبال له ایرپورټ ته تللی شهباز شریف او ټول او د دوی ډیر خواهش و چې دی کو چې سیاست ته راځي نو زموږ سره مسلم لیگ نون دی جاین کی خو عمران خان خو دوی د ویخه بیخه پیجندل ځکه چې په جمخانه کلب کې به یو ځای کرکټ کو د هغه تاریخ ورته معلوم و چې څومره په کرپشن بیا دا پیسه پیدا کړی نو هغه انکار سوري زما نن لږ مرۍ خرابه ده معذرت کوم نو هغه انکار وکړو هغه چې کله انکار وکړو نو دوی ته چې پته ولګېده چې دا سړي کې ټیلنټ دی نو دوی پسې د خپل زرخرید فتوا فروشان مولیانو باندې فتوی ولګولې چې دی د یهودو ایجنټ دی او میډیا له خو دوی پیسې ورکوي دوی ته په پاناما کیس کې یو جج صاحب سیسیلین مافیا ویلې ده سیسیلین مافیا باندې به درته زه بیا یو ویډیو کوم دا په ایټلی کې یو منظمه مافیا وه چې هغې ججان به اغسته هغې گورنران به اغسته پولیس چیف به یې اغسته چې څوک به د دوی مخې ته راتله او خبره به یې نه منله به یې مړه کول هغه خلکو چې پته ولګېده نو د خپل میډیا اخباراتو په ذریعه په ده پسې پروپیګنډه وکړه او هغې پروپیګنډې نه یو ډېر لوی عالم ډاکټر اسرار احمد هم متاثره شو نو هغه هم یو ورځ ووایي چې یاره دا کیدای شي یهودیانو جوړ کړي خو چې بیا ورته د حقیقت پته ولګېدو نو عمران خان نه پرسنل معذرت وکړو چې زه د دوی په پروپیګنډه کې راغلی وم دویمه به د هغه سیاست شروع شو نو په اول ځل هغه ټول سیټونه بیل په دویم ځل یو سیټ وګټو په دریم ځل 35 سیټونه وګټل او بیا وزیر اعظم شو د مولانا صاحب په ده باندې دا الزام بار بار لګی د یهودي ایجنټ اصل کې د مولانا صاحب او د مسله څه ده مسله دا ده چې مولانا صاحب په خیبر پښتونخوا باندې قبضه وه ټول پښتانه د هغه ډېر عزت کو ځکه چې هغوی وی چې دا جوړ صحیح عالم دی او زمونږ لیډر دی خو چې کله عمران خان راغی او خلکو ته حقیقت پته ولګېده او بیا د عمران خان مقابله مولانا نشوه کولی نو هغه په تواتر سره دا الزام شروع کړو او د هغې وجه څه وه د هغې وجه دا وه چې مولانا خو ډېر غوړ تالي ته ناست و رور سینیټر و یو رور ایم پی ای و مخینې پکې ایم پی ایګانې وې اوس یې د لور سخر گورنر دی یو رور زوی اوس وفاقي وزیر دی دا دومره مزې چې د نسوک علی لازمن به ته ورپسې بیا خبرې کې الزام به لګې نو دوی مقابله په میدان کې نشي کولی نو د دارالعلومونو ماشومانو په ذهن کې یو غلط تاثر جوړ کړی چې دا خو خدای ښه وکړه چې په سوشل میډیا باندې خلک اوس د هر خبرې رښتیا او دروغ ورته پته لګي د عمران خان غټه کارنامه چې کله په یو ان کې هغه د اسلاموفوبیا خلاف تقریر وکړو او داسې تقریر و چې
چې 55 ملکونو مسلمانانو ته په اول ځل دا پته ولګېده چې یو لیډر دی چې زموږ اواز چوتي او په عالمي سطح زموږ د رسول د خدای د ناموس حفاظت کولی شي. دغه خبره په دې ډیره درنه وه چې انګریز ته د انګریز په ژبه کې خبره کول دا ډیره لوی خبره وه. نور چا عربي ورځي په عربی کې کوي انګلیش ولا نه ورځي. عمران خان کې دا خوبي وه او سیکرټري خارجه زموږ پاتې شوی شمشاد احمد خان د هغې تقریر نه پس هغه یو خبره کړې وه. هغه وی چې زمونږ 2 سفارتخانې او یو کالو کې د پاکستان او د اسلام د پاره داسې کار نه کړی کم چې عمران خان دا یو تقریر وکړو. ډیر خلک په الزام لګی چې عمران خان خپل کور نشي ساتلی، نو ښځه نشي ساتلی، نو دی به ملک سو ساتي. تاسو ته یو بله خبر وکړم، قائد اعظم محمد علي جناح چې و کنه د په مینه واده کړی او د ده د ښځې نوم و رتن بای. دومره ښکلې وه چې هغې ته به یې وي فلاور اف بمبئی، د بمبئی ګل به یې ورته وي. او قائد اعظم صاحب د پاکستان جوړېدو په دې مقصد کې دومره مصروف و چې کور له وخت نشو ورکولی. کور والا ته خپه لاړه او په فرانس کې مړه ده. دا به تاسو ته تاریخ نه پته، ځکه چې هغه د قوم د بچو دپاره محنت کو، خپل کور له توجه نه ورکو. عمران خان هم د خپل قوم د بچو دپاره لګیا دی، د کور زندگی ځکه ډسټرب ده. نو دا الزام فضول دی. همیشه غټ لیډران چې د هغوی مقصد غټي، هغوی خپل کور او ذاتي مفاداتو ته نه ګوري. عمران خان د خپل مور په نوم شوکت خان هم جوړ کړی. د بلاول سره په ګړي خدا بخش کې صرف د بوټو د بېنظیر قبر دی، نور څه کارکردګي نشته. دغسې د مریم نواز سره په رایونډ کې د خپل مور کلثوم نواز قبر دی. کله ناکله میډیا ته ناست دی، ځان نه معصومه جوړه کړي او تصویرونه ایستي چې خلک را سره همدردي وکړي. همدردي به هله کېږي چې د قوم دپاره ښېګړه وکړي. او د دې خلکو صرف مقصد ذاتي مفاد دی، لوټ مار دی، هیڅ د قوم دپاره فایده یې نه ده کړې. خو زما امید دی چې اوس شعور راغلی دی د سوشل میډیا، او انشاءالله العزیز قوم ته یو نوې لاره ښودلی کېږي. امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خوښ شوي. که خوښه مې وشوه نو ملګرو سره یې شیر کړئ. شکریه.